اختیار زما دی خزانی زما دی معیشت معاش مادیات زرعیات زما دی اوبه زما دی چې سدي هغه زما اختیار کړي نو اډر به زما چلیږي د موسی مقابله کې هغه خپل اډر چلوي انا ربکم الاعلى نو د نبی علیہ السلام مقابله کې چې کم فرعون او کم یو بادشاہ هغه خپل اډر چلی نو هغه د وخت فرعون نه هغه چې کمندونو د وخت فرعون نه نو دا یو چیز دی فرعونیت لن مطلب د نبوت او د نبی د تعلیماتو او د قرآن او د اسلام مقابله کې او د قرآنی او آسمانی حکومت مقابله کې د قرآنی او د آسمانی حکومت مقابله کې د بادشاہ حکم یا د مخلوق حکم په زور باندې او یا د مال په لالچ باندې هغه په خلکو ضروری کول دا فرعونیت ته دا فرعونیت ته دا د نبوت یو دشمنان دي لکه اوسنی دور کې امریکاوی برطانیوي چې هغه چې کمندونو خپل غلط نظام کاغذ کمندونو سرمایدارانه نظام دی سرمایدارانه نظام دی کپیټالیزم اپ خلکو باندې په زور نافذ کوي او نافذ کړي دی یا چې کمندونو دیموکراسي دا هغه په خلکو باندې په زور نافذ کوي جمهوریت په زور باندې نافذ کوي هغه د اسلام په مقابله کې مستقل نظام نه هغه چې کمندونو ځان لخپل ارسل لري حدود لري تعزیرات لري ارسل لري اسلام په مقابله کې نو چې څوک نه مني نو پاغه بمباری کوي په زور نافذ کوي پی او چې څوک ومني هغه له IMF نه قرضې ورکي یا چې کمندونو سره تعاونونه وکي دا خبره بیا درنۍ نو مادیات راړي دا د وخت فرای نه وي دویم د پیغمبر مقابله کې او د نبوت مقابله کې دجالیت راځي دجالیت راځي دجالیت څه ته وایي یو غټ دجال دی حدیثو کې راغلي دي چې ابا راځي سمندر کې په خپل وخت وګړه خبره ده زه د دجالیت خبره کوم چې د دجال میشن څه دی او د دجالیت چې د نبوت مقابله کوي ذکر حقیقت دجال نمخ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو چې دیرش دجالان برازي نو معلومه شو چې دا غټ نمخ کیم شتا کنه نو دجالیت یو مستقل کار دی لکه فرعونیت یو پروګرامو یو میشنو فرعونیت یو میشنو یو پروګرامو نو د موسی علیہ السلام مقابله کې اومو د یوسف علیہ السلام مقابله کې اومو د ابراهیم علیہ السلام مقابله کې اومو دارنګي د نبی علیہ السلام مقابله کې اومو قیصر او کسرا چې د نبوت आवाज سو کوچتای داغه مقابله کې با فرعونیت راځي هغه اقبال ویلو تازہ کیا عصر حاضر نے پھر سے وہ سحر قدیم گزر نہیں ممکن میں جس میں بے چوب کلیم تازہ کیا عصر حاضر نے پھر سے وہ سحر قدیم اوسنی دور د فرعونیت را تازه کو د فرعون هغه سحر هغه منتر چې هغه کم په خلکو کو د زور او د مادي د خواهشاتو اکه بیا را تازه کو اغه مقابله چې کړي وا نو موسی په نبوت کړي وا په معجزه د دې مقابله هم په نبوت کیږي د زور مقابله په زور نه کیږي د دې مقابله په نبوت کیږي گزر نه ممکن جس میں بے چوب کلیم پدې کې بغیر د کلیم د موسی علی السلام د تعلیماتو نه نشي تیرې دی مطلب د پیغمبر د تعلیماتو نه بغیر د دې مقابله نشي کولای